په بني اسرائیل کې بادشاہ هغه بادشاہ یو محل تیار کو هغه محل ډیر اعلی ترین محل ډیر ښکلی محل ډیر مزیدار محل هغه محل شاته یو بوډۍ وه بوډۍ غریب وه بوډۍ بېوسه وه بوډۍ کمزوري وه هغې د دې بادشاه د محل شاته ځان له یو چوپړی جوړه کړه چې کله یې چوپړی جوړه کړه دې بوډۍ به د ورځې خیر راغونډاو او د شپې به لاړه په دغه چوپال کې به سملاس ته ارام دی کو دا زندگی وه دا د هغه ټوله زندگی وه دا ټوله دنیا وه بادشاه یو وارې راوتی دی داسې ګرځي د دې خپل محل نه ګیر چاپېره چکر وایي د دې خپل محل د حسن او د دې خپل محل چې کوم دی زما عزتمندو دیدار له راوتی دی نندارې له راوتی دی چې وی کتل محل ډیر مزیدار دی ډیر ښکلی دی د بادشاه محل دی د هر طرف نه ښایسته ښکاري یو طرف ته چې کوم یو شار زما عزتمند یو چوپړی لګېدلی ده یو چوپال لګېدلی دی د دې محل هغه رنګ او ذایقه خوند د مزیدار هغې خراب کړی بادشاه له غوسه ورله هلکه دا چوپړی چا جوړه کړې ده دا خو یو بوډۍ ده چې غریبه ده بېوسه ده څوک یې نشته سهار کې ګرځي روځي ځان له چته روټۍ را پیدا کوي خیر راغونډوي ماښام چې راشي بس په دې چوپال کې شپه کوي بادشاه له غوسه ورله ورته وایي دا چوپال را گزار کوي قرآن یې کوي چې کله چوپال قرآن کو ماښام چې بوډۍ راله د هغې کور قرآن دی د هغې زما عزتمندو دنیا قرآنه ده هغې دا ټوله دنیا کې دغه چوپال د هغې دنیا وه چوپال ته کېناستله خوا کې او داسې سر اوچت کو الله زه خو نوم به نو ته چېرته تللی الله چې زه نوم نو ته چېرته تللی وې الله زما کور چې ورانېده الله زما دنیا رنګېدله الله زما کور ورانېده زه نوم نو ته چېرته تللی وې الله پاک غوسه کې راغلی او زما عزتمندو فرشتو ته وایي سره دا محل چې کوم دی سره د دې بادشاه اوچت ته وښکته راګزار کړي تا وما د خدای نه نه یېرېږو د خدای قهر نه نه یېرېږو د خدای د غضب نه نه یېرېږو د یو یتیم چې ته ناوړې یو بېوسه به یو کونډه به یو غریب به یو مسکین به ته صرف د دې دپاره چې د چرسو چې کوم دی چینې دپاره د شرابو د ګیلاس دپاره د دم د ګډولو دپاره د روپو شیندلو دپاره او په ښه ګاډي کې د چکر وهلو دپاره د غریب په مړۍ چاړه راکاږي د خدای نه ته چې دې کې چېرته دی اوس کوم خوا به ځي تا ته پته نشته ستا چې کله د دنیا نه تګ وي دا لاسونه دې داسې نیغ نیولي داسې راغونډولی هم نه شي دا لاسونه نیغ وي د دې نیغو لاسونو وجه څه ده دا ځکه چې دې دنیا ته پته ولګي چې خالي لاس راغلی او خالي لاس راغلی ستا په دې لاس کې دا سره هېڅ هم نشته لیکن زما عزتمندو زه کله ناکله حیران شمه چې زمونږ د دې خلکو سمج ته دا خبره ولې نه کوزېږي یار